درود شریف وای. اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. منګه مخکې وی چې د هجرت په 12 د نبوت په 12 کال او د هجرت نه 2 کال مخکې د حج په موقع باندې د مدینه چې هغه وخت کې یثرب د شپږو کسانو بیا د 12 کسانو ملاقات شو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. هغوی دعوت هم قبول کو، اسلام هم قبول کو، او د هغې سره سره د نبی صلی الله علیه وسلم نه مطالبه وکړه چې زموږ سره یو کس ولېږئ چې هلته خلکو ته دین وښیي او د دین د دعوت ذریعه جوړه شي. نبي صلی الله علیه وسلم مصعب ابن عمیر ولېږو رضی الله عنه. اول ته هغوی ډېر غټ کار وکړو او د نبوت په 14 کال باندې هغه سره د ګڼو کسانو چې دی نو حج له راغلي او دلته یو دویم ملاقات د نبی صلی الله علیه وسلم سره په خفیه انداز باندې مقرر کو چې دا لوی شیطان چې په کوم ځای کې دی نو په دې ځای کې به یو پټه اجتماع کیږي او کعب ابن مالک رضی الله عنه په دې اجتماع کې شریک دی. د انصارو د طرف نه دی راغلی دی. په دې دا تقریبا 82 کسان راغلي دي. نورم خلک ډېرو خو بهرحال دا 82 په دې وخت کې الله تعالی د هغوی د هدایت فیصله کړې وه. نو موږ حج له رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نیټه م کېښوده او د اختر نه وروسته 11 یا 12 ورځ د په دې باندې د شپه مو ورسه نیټه کړه. وایي په دې شپه باندې زموږ سره په نورو کسانو کې عبدالله ابن عمرو ابن حرام او د جابر ابن عبدالله پلار او دا زمونږ د قبیلې وایي سردار او ډېر شریف او ډېر مشر سړی و. او وایي مونږ د خپله خبره د عامو مشرکانو د مکې نه پټه ساتله ځکه دا خو حج و هغوی هم راغلي وو د خواوشا کې به خیمو کې ناست وو پټه. نو مونږ د جابر زموږ د پلار ته ووایي چې ته زموږ مشر او شریف او زمونږ تا خوښه ده چې ته اسلام قبول کړي. دې وخت پورې لا هغه اسلام نه قبول کړی، دا خو د خپل جاهلیت طریقې مطابق راتله دی حج له. هسې نه چې ته سبا د جهنم خوراک جوړ شي. او ومې ورته چې د الله پیغمبر سره زمونږ شپې ملاقات دی او تا به ورسره میلاو کړو، ډېره ښه یو ښه منظر دی، ښه خبره ده. وایي هغه زموږ خبره ومنله او اسلام هم قبول کړو. زمونږ سره د دې شپې چې کوم ملاقات و د هغې دپاره بالکل تیار شو او هسې هم دی مشر و. وی مونږ اول د خپل قوم سره عام چې کوم خلک نه دی خبر د دې ملاقات نو وی چې ټول خلک را باندې خبر نشي څنګه کار روان نشي ځکه ډېر د سختۍ وخت و. نو وی مونږ اول لږ غوندې اوده شو. وی د شپې چې هسې درېیمه حصه واوښته وی مونږ راووتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیټه ایښې وه بس غلي غلي هسې را وښویدو هغه ځای ته. وی مونږ تقریبا 83 کسان یو او 2 زنانه دي پکې. یو نصیبه بنت کعب ده، ام عماره نومې دی او دا د بنو نجار د خاندان سره تعلق دی. او بل اسما بنت عمر ده د بنو سلمه قبیلې سره تعلق دی. وایي په دې کې مونږ انتظار کوو د نبی صلی الله علیه وسلم چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او خپل سکتره عباس رضی الله تعالی عنه ورسره دی. دی اگر چې په دغه وخت کې له اسلام اظهار نه دی کړی، قبول کړی نه دی، خو د نبي صلی الله علیه وسلم سره به و د هغه د ملګرتیا دپاره. بل دا چې دا خلک چې دی نو چې کومه نیټه ایښې ده نو دی خو د نبي صلی الله علیه وسلم خیرخوا خو و بېشکه. نو وی چې څه به ورته وایي هسې نه که زموږ نه بیایي نو هسې نه چې سبا له رانه په چا باندې مړ کړي. نو وی چې زه ورسره یم چې زه پوه کړم په دې راز باندې چې ګورئ هسې نه که تاسو محمد صلی الله علیه وسلم بیایې د ځان سره یا ورته دعوت ورکوئ خپلې علاقې ته نو ګورئ دا د اوسپنو نینې چې چلي څه وړه خبره نه ده. په دې ټولو خبرو باندې ځان پوه کوي لږه. نو وایي زه ورسره لاړم. و چې کله لاړم نو وایي عباس رضی الله تعالی عنہ خبرې شروع کړې. متکلم هغه و
ورته وی چې ای خزرج والو د مدینې ټولو خلکو ته به خزرجیان ویل کېده او سمو خو په تعداد کې کم نو ټولو ته به خزرجیان ویل کېده نو ورته وی چې ای خزرج والو تاسو ته پته را چې د محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم حیثیت ته هغه تاسو پوهیږئ دا دلته مونږ ډیر په یو ډیر لوی مشکل کې چې د حفاظت کو را منی کړم دی یعنی د خلکو نه او دلته هغه په خپل قوم کې دی دا غسر خاندان ولاړ دی هر څومره سختۍ کراځي خو بیا هم خاندان په مضبوط ولاړ دی که پرس کې د تاسو خو له درشي وګورئ دا ورته ویما چې تاسو ټول عرب ته د جنگ دعوت ورکوي په دې خبره ځان پوهه کوي تاسو نو په دې خبره باندې ښه سوچ وکړئ تاسو سباله کوئ چېرې دا موږ له څه کار وکتی شو موږ په شدت کې په یو قسم له تکلیف کې واچولی شو نو په دې خبرو سوچ وکړئ وای کعب رضی الله عنه وای مونږ ورته ووایي چې مونږ ستا خبرې واورېدې ته اوس د الله د پیغمبر نه مونږ څه اورو چې هغه څه وایي چې هغه زمونږ نه څه قسم مطالبه کوي نو مونږ هغې ته تیار یو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیان او خطبه واوروله او کعب رضی الله عنه وایي چې مونږ ورته ووایو چې مونږ هر قسم قربانۍ ته چې دی نو تیار یو مونږ په دې خبره پوه یو چې په دې لار کې مونږ ته څومره خطرات او څومره نتایج مخې ته راځي وای نبی صلی الله علیه وسلم د دې نه وروسته بیا بیان وکړو زموږ سره بیعت وکړو د ټولو سره بیعت په کومو خبرو باندې وشو د هغې غټې غټې کرښې دا وي یو دا چې موږ به خبره اورو منو به که زمونږ هغې ته مثلا په ظاهر کې تیاری یي او که نه یي خو موږ به مکمل چې دی نو خبره اورو منو به بل به موږ د الله په دین باندې مال خرچ کوو که موږ غریبان یو که مالدار یو بل به موږ امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوو او بل به مونږ د الله تعالی پر دین داسې ودرېږو چې په دې کې به هېڅ چا د ملامتیا او د خبرو د پروپیګنډو پروا نه کوو او بل رانه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې لوز واغستو چې زما سره مدد کوئ چې زه درشم او تاسو به زما داسې حفاظت کوئ لکه څنګه چې د خپلو بیبیانو او د خپلو بچو حفاظت کوئ او د دې په بدل کې به الله تعالی تاسو له جنت درکړي وایي په دې کې برا زمونږ د قبیلې یو کسو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه خبرې کولې چې دا خبرې کټ کړي ابوالحیثم بن تیهان یو مشر دی د دې هغه وایي چې د الله رسوله موږ یو خطره پکې شته هغه دا ده چې موږ د یهودو سره معاهدې دي په مدینه کې تاسو چې راشئ موږ ستاسو سره امداد کوو نو ظاهره ده چې موږ به د هغوی سره د معاهدې کټ کوو ختمو به نو که فرض که موږ داسې وکړو الله تعالی غلبه درکړي نو هسې نه چې ته د خپل قوم له واپس راشي موږ داسې پرېږدې نو هغه به یهودي وایي چې تاسو زموږ سره څه مرانه کړله نو هلته به د هغوی سره هم دښمني راشي او دلته به د دوی سره هم راشي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو وایي فرمایل چې ابن هشام دا نقل کړلي چې بل الدم الدم زما یینه و ستاسو سره ګډه شوه ستاسو یینه ده والهدم الهدم او که فرض که ماته نقصان را رسی نو او یا تاسو ته نقصان را رسی هغه زما نقصان دی انا منکم وانتم مني زه ستاسو نه یم او تاسو زما نه یئ او حارب من حاربتم وصالح من سالمتم ستاسو چا سره جنګ زما به اوسه جنګ چې چا سم صلح زما به اوسه صلح دا ډېر ښایسته بیعت وشو په دې خبره باندې او وای مونږ بیا په نمبر ورتلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لاس میلاوه هو د زنانو لاس میلاو نه کو په یاد باندې بیعت وشو زنانو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس نه میلاوه هو او وای مونږ چې دینو بیعت کاوه د مال د خرج کولو او د دې ټولو خبرو خو مونږ وی چې د الله رسول زموږ لپاره وسې وی چې جنت وي بس لاس په مرغزا او نبی صلی الله علیه وسلم با زموږ سره بیعت کاوه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زموږ نه د بیعت واغستو نو پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم په موږ باندې سم مشران مقرر کړو چې تاسو به اوس په خپلو محلو کې په خپلو قومونو کې کار کوئ هغه مشران په دې طریقه وو 9 کسان په خزرج کې ځکه دیو زیاتو اسعد ابن زراره سعد ابن ربيع عبد الله ابن رواحه رافع ابن مالك براء ابن معرور عبد الله ابن عمرو ابن حرام عباده ابن صامت سعد ابن عباده منذر ابن عمرو ابن خنیس رضی الله عنهم اجمعین دا د خزرج چې دینو مشرانو او د اوس قبیلې چې ونه دغه اسید ابن حزیر سعد ابن خیثمه او رفاعه ابن عبد المنذر دا نبی صلی الله علیه وسلم په دیو باندې مشران مقرر کړل دا تقریبا 12 مشرانو
او ورته وی چې انتم علی قومکم بما فیهم کفلا، تاسو په خپل قوم باندې ذمہوار او کفیلان شوي، لکه څنګه چې حواریان د عیسی علیه السلام د طرف نه ذمہوار او زه په خپل قوم باندې کفیل یم د ټولو مسلمانانو طرفه. بیا په دې دوران کې داسې کار وشو چې یو شیطان هغه په طریقه باندې خبر شو، نو هغه د مکې خلک چې دی نو هغه خبر کړو چې تاسو خو خبر نه یو، د مدینې خلکو یثرب والا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر سره معاهده وکړه او هغه چې دی نو د نبی تاسو په کم دغه کې پاتې شوي. وای په دې کې فورا د مکې د مشرکانو د مشران رالو او دیو خو د شپې بیعت وکړو، واپس خپلو خیمو له لاړو ایستل ته سم لاسته و، په ځان یې بچا پویه نه کړ چې لکه څنګه چل وشو، نه خلک په ځان پویه کړه. وای په دې کې د مکې مشرکانو فورا خلکو ته چې دی نو دغه ورساو د مکې د مدینې خلکو ته او وی ورته چې هلکه خزرجیانو او مدینې والا مونږ خبر شوي یو چې تاسو زموږ د سړی بوځئ او بیعت هم ورسره کړی دی، زموږ سره به جنګ کوئ. نو ګوره یاد ساتئ چې که زموږ جنګ ته ملا وتړه نو په دې ټولو عربو کې بیا به تاسو زموږ د ټول نه زیات بدي شئ او زموږ د عربو جنګ ته به بیا ټینګ نه شئ. دا تاسو څه کړلي؟ ځکه مشرکان د مکې خو نه خبر د دې نه. نو څه کسان چې ولګو دوی ته دا خبرې وکړې، نو په دې کې عبدالله ابن ابی هم په دې کال باندې راغلی و، حج له راغلی و، نو بیا خو هم هلته په مدینه کې ورته خلکو شرنګ تیر کړی دی چې یاره ته به زموږ مشر یې. نو وایي ده وایي مونږ غلي شو، مونږ خبرې نه کولې چې پرېږده څه وایي. نو دی خو نه و په هغې کې، ځکه دی خو اسیم چا په دې کې نه شمارو، د مخکې نه انداز داسې و چې اعتماد پرې نه و د ملګرو. نو ده ووایي چې نه نه زموږ د مدینې هېڅ چا معاهده نه ده کړ، څوک تللی دی، لکه مونږ خو ټول اوده اوده شپې. دا کوم چې تلي دیو هم ځان غلی کړه، ځکه څه ضرورت دی په ځینې ځای کې خبرې کولو ته ضرورت نه وي، دی د حکمت نه کار واغستو. نو کوم چې نه وتل ټولو وایي چې لکه زموږ څوک نه دی تل، دا باسې تاسو ته چا دروغ ویلي خبره کړله. نو دا فتنه یا دا شر جوړېده یو قسم لا د نبي صلی الله علیه وسلم د دې هجرت په لار کې رکاوټ راته الله تعالی په دې طریقه ختم کړو چې د هغې سیر او د دې راز د سره هېڅ چاته پته ونه لګېده. په دې طریقه باندې دا بیعت سرته ورسېدو او دا خلک ټول مدینې ته لاړو او دارنګې چې دی نو دغه چې دی دا څه ورته وایي نبی صلی الله علیه وسلم چې دی هغه سره د خپلو ملګرو روغ موټ چې دی نو هغه مکې ته واپس راغی حرم ته خپل کور ته او دا عقبه چې دی دې ته بیعت د عقبې وایي دا سرته ورسېدو او دا په حقیقت کې د هجرت هغه ابتدا ده او د هجرت هغه یعنی آغاز دی چې دې په طریقه باندې وشو. د دې نه وروسته چې دی نو مسلمانانو بیا ورو هجرت شروع کو، چا هجرت شروع کو، انشاءالله په آینده درس کې به د هغې خبره کوو او بیا د هغې د مخنیوي دپاره قریشو څه صلاحګانې وکړې په هغې به هم خبره کوو او بیا اهمه مرحله چې دی نو هغه د نبی صلی الله علیه وسلم دغه راځي د هجرت چې دا د اسلامي تاریخ یو اهمه واقعه ده، انشاءالله په هغې باندې به خبرې کوو. الله عز وجل دې په دې باندې موږ له د عمل توفیق راکړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. دا کومه وبا او بیماری چې دا دعا وکړي خصوصي چې الله تعالی ته زموږ د عمل کم بچ کړي، الله تعالی ته د ټول مسلمانان بچ کړي، خاص کر زموږ د علاقې ته الله بچ وساتي او الله تعالی د خپل کورونه د خپل مراکز او مساجد او خاص کر حرمین شریفین الله زموږ د غلطو په وجه چې دا مرکزونه او د الله کورونه متاثر شو، الله تعالی دا تاثر نور ختم کړي، الله بیرته په اعمالو باندې آباد کړي. الله تعالی مونږ او ټول مسلمانان د هر قسم وبا نه، د هر قسم بلا او آفت او مصیبت نه بچو ساتي. الله زمونږ صلاحیتونه د دین اسلام لپاره استعمال کړي. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صلى الله النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.